سلامونه احترامات ګرانو کتونکو ګلاب خان شیرپو یم او چارسه کې به تاسو ګندونه وینئ نالۍ به ډکې وینئ بیا دې وخت کې خو مونږ وینو نو رزړو ته دغه ګند ترک چې کوم دی نو هلته کې یو کنده ده هغه هم په ډکېدو باندې ده د دې نه پس به بیا چېرته کې ځي دغه قبرستانونه دا به ډکوي نو د دې لپاره څه متبادل بندوبست نشته دی خلک ګیلهمن دي چې ګندونه نه صفا کېږي نو ننني پروګرام کې به دغه تپوس کوو ما سره چیف افسره شیما بیگم هغه موجوده ده د هغې ډېره زیاته مننه کومه چې میډیا ته راشي او تر کومې چې محکمه ټیمې خلکاران میډیا ته نه راځي نو دغه ټریک په یو پاټلی به رواني او په دوی باندې به دغه الزامونه دغه تورونه دغه لګي چې دوی کار نه کوي دوی بار روزي نه دوی چې کوم دی نو د خانانو پوجده کې دي دوی ملازمین په کار کوي نه خو دلته کې مو د میډم سره خبرې کولې چې د ټیمې ملازمین داسې کار کوي لکه د زناورو د شپې د 2 بجو پورې هم لګیا وي نو 2 بجو پورې دا کار کم ځای کې کېږي په دې هر څه باندې خبرې ترې کوو میډم ډېره زیاته مننه کومه میډم دغه د ګندګۍ حوالې سره خلک ګیلې کوي تاسو څه ګیلې کوئ مونږ ته دلته ډېرې زیاتې غټې مسلې دي زموږ سټاف بیګا په دې ټول بارانونو کې دی د انسانانو نه زناورو نه داسې مشینري هم ډیوټي نه کوي څنګه چې زموږ سټاف کوي که نه دی بیګا 2 بجو پورې ډیوټي کړې سهار ټول سټاف اوس واپس په ټیمې کې حاضر دی خو موږ د 400 ولس او د 400 عوام خوشحاله نه کوو نم 400 صفا کړه د هغې اصل مسلې دا دي اولنۍ خبره چې په 400 کې نکاسي بالکل خرابه ده دلته چې څونه ګلبخار دی قایدآباد دی دا ځایونه چې جوړ شوي دي کوم نو د دې نکاسي نشته د دې که نقشې پاس شوي دي که د دې پلاټینګ شوی که د دې هر څه شوي نو د دې ته د اوبخر نالۍ مخې ته دي هغه اوبه چې کم دي هغه هغې ته نه غورځېږي د کورونو اوبه نو که موږ هغې کې ډېره صفایي وکړو که هر څه وکړو هغه اوبه چې کم دي هغه واپس کورونو ته روانې دي بل دا ده چې مین ډرینز دي په هغې کې چې کم ځای د صفایي دپاره موږ کولا وپرېښی دی دکانداران صاحبان راشي هغې ته خپل ګند ور وغورځوي میډم تاسو نقشې خبره وکړه دا هم د ټیمې ورکړي دي که نه نو دا دلته کې څونه پلازي دي هغې کې باتروم قدرې نشته دی پارک ورته نشته دی دلته کې دا رس چې کوم دی دا هم د محکمه ټیمې د غفلت په وجه باندې را جوړ شوی دی نو په دې باندې څه وایې نو دا خو زموږ نه مخکې ټایم کې شوي دي اصل کې دا خو افسوس په دې خبره دی که چېرته دې له نقشې سمې ورکړی شوی وی او د دې صحیح دغه شوی وی جانچ پړتال او د دې پته لګېدلی وی چې د دې نکاسي شته که نه شته د دې صحیح سیسټم لکه دغه کورونه دغه محلې چې دا کم سټریټس جوړ شوي دي دا په پټو کې جوړ شوي دي نو پټو ته خو خلکو د اوبخر نالۍ اوچتې ورکړي نو هغه اوبه چې کوم دي هغه دغه کورونو نه د اوبخر نالۍ ته نه راخیږي او کورونو نه ډکون شوی دی هېڅ هم نه دي شوي بس اوبه ورته ولاړي نو چې باران که معمولي باران هم وشي دا د خدای کار دی د اسماني اوبه دي په هر ځای کې اوبه خو هغې هغه اوبه کورونو ته خیږي میډم څونه کمې دي تاسو سره دې وخت کې سره د سټاف کمي هم ده د فنډ کمي هم ده د ګاډو کمي هم ده موږ سره ډېر زیات مسلې دي په دې محدود وسایلو کې موږ ډېر خپل اخري کوشش شروع کړی چې موږ د 400 د عوام خدمت وکړو دوی خوشحاله کړو موجوده وخت کې هم ګاډي ډېر خراب دي تاسو سره چې کوم دي جی بالکل موږ سره ډېر زیات ګاډي خراب ولاړ هم دي په دې باندې بله ورځ هم موږ ټیمو صاحب سره خبره شوي هغوی په خپله باندې هم لګیا دي هم په دې کوشش کې دي خو اصل کې د ټي ایم اے مالی حالات ډیر زیات خراب دي نو بس پنشنرز داسې ناستې دي هغې ته پنشن نه ځي نو هغې باندې احتجاجونه او مسلې روانې دي نو ګورو چې څه به کېږي مخکې بلونه میډم تاسو سره هسې کوم ځای پورې صفۍ ده تاسو د ایم سی ایریا دغه علاقې وایي چې یاره زمونږ خو د سره صفۍ نه کېږي اصل خبره دا یو خبره مسله غټه موږ سره دا ده چې زموږ سره 70 ډیلیویجر دلته مخکې هغه ټول دوی ویستلي دي دا 33 کسان تقریبا موږ سره ریټایر شو نو دا دومره د سټاف کمی ده بل لاره چې یو ایم سی موږ ورته 10 کسان ورکړي دي 2 ګاډي دي خو یو ایم سی لکه اندازتاً د چوتي پل نه چې سټارټ شي دی د مکرم سکوله پورې نو دا په 10 کسانو کله کنټرول کیږي خو اصل کې دا خو ډېره غټه علاقه ده په دې باندې نه کیږي چې یا به موږ د جیبه پیسې ورکوو دا هم ټول غریب خلک دی او ګاډي زاړه ګاډي دي نور پکې نشته سټاف را سره کمی ده او عوام موږ سره په دې کې بالکل مرسته نه کوي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو